نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 4 من السعاده، انسان د نیکبختی په نخو کې څلور شیان دي، چاله چې الله دا نعمتونه ورکړي دا ډیر خوشاله او نیکبخت انسان دی. یو المرأة الصالحه، خزانه نیکامله خزانه نیکامله نیکامله خزه. ورسته حدیث ویم ان شاء الله وسی درته ویم. نبی صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه کو ای النساء خیر، کما خزه خده. حسین الک نه تاسو کا څنګه خزه کې سپینه است نور نه خبر نو ته سره قصه نه ده یاد، سره ته قصه نه ده یاد. د الله د پیغمبر نه چاته پوښتنه کو کومه خزه ډیره بهترینه خزه ده، ورته وی فرمایل التي تسره اذا نظر، خاوند چې ورته وګوري دا خاوند ته خوشاله شي، جنگ ببري نه، بد اخلاق نه، تریو تندې نه. دا چې د واده نه مخکې معلومه موري وګوره، چیرته د مور او د پلار زندگی خوا او پلار دمه او پاکي جامې غوسته او ملمه ورکو ټیټ پاټي برابر وو، پوهه شي د لور خدا خو د پلار همیشه دا چرکو په جمی کې دا خولي تا ویلي نو کولوري تک سپینه و میکا و جون د تباشي ګور چا چې کړی دي هغه په خیمانه چې مولا مخ کې بیان ورې نه کوي چې مونږ کړی. الله دې ارچا په کور په ټبر کې خیر واچي، خیر الله نه خیر غواړي، دا الله نعمت دې د الله بندګانو. به نبی له سلام فرمایل وتطيعه اذا امر، هغه خزه ډیره خزه ده او نیک عمل ده چې خاوند ورته سوی پاغي عمل کوي، خاوند سره مشوره کوي چې خزي اختر را روان دي خو زه خیر دې اسخر بابا کوم په څلورم ورځ لاړ شو زما ملمنه دي ته بدرګ ان شاء الله به خیر سره خوشالي دي بوزم نو نه زه خامہ خزم زم اوس پلار ته ټلیفون کوم او زم ورته څه میراته خو نه دا خزه دې ټیک نه ده شیخه به ټیسټ وکا دا به ټیکيږي څنګه زما بیان ولای او که تا ته ویل چې او الحمدلله تراته ژوندې پلار می ژوندې دي ار ورځ اختر دي ملمانه به حضور کو د خیره سبل ورځ بلا شو خوري که زما خبره اوري خاون چې د صدسه مشوره کوله د خاون تبا کوا کله ته خاون دی دې ته لاړ شدا خدمت وکا شرع خلاف نه ودی کی مزه شرع خلاف نه ده نه دي کنه. نبی علیہ السلام الخخذ دا چې د خاون سره کار په مشوره کوي او خوشاله وي. وتخالفه فيما يكره في نفسها وماله، او ولا تخالفه دا خزه د خپل خاون مخالفت نه کوي کوم څه کی په خپل نفس کی او په خپل مال. خاون درته وی پلان کی زله مزه او شرعا دا بندیدل جائز وی ګوره، بس خاون ته پلار کا مزه نه دا غلطه خبره ده. او خاون درته وی چې دا پلان کی خان کوړه مرا پرېګدا دا صحیح ته زما خاوند دې زده خزم نه بیره پرېدم لار کبه دا پلان کې کبه نظم نو په دې مال کې خیانت نه کوي او په دې نفس کې د خاوند سره خیانت نه کوي. دا ډیره ښه زده د واده نه مخکې په مور معلومیږي، واده نه ورسته اخلاق دینی تدابیر را واخلا پاریوسه کا وخت په برابر نو داسې زنانه کول پکار دي، داسې د کور جون تیرول پکار دي. نبی علیہ السلام فرمایل یو پکې المرأة الصالحه والمسكن الواسع، فراخ کور ستا ضرورت پکې پوره وي دام د سعادت نه خدا. والجار الصالح او نیک عمل گاونډي چې د بد عمل نو له بدل شین کې کډه خوته وړای نشي وجلین نو قلا عربه دې په دې لبا دې تڼا کې خيجو پس فيبا خيجو فيبا نو د خګاونډي چې الله لا چاله ورکړي الله پاک ډیر شکر ادا کوي. دې کې وی اشاره بلې خبره تم ده کور کې خزوي نو مسکن واسع دغه ته چې خزه اخلاقي وي او د گاونډي خزه چې خوا گاوند خپلم خده کنه خپلم خده د ماشومان په جنگ باندې سړی نه جنگوي، په وړه خبره باندې خاون نه خبره وی چې راس اختلاف تی جوړیږي. او به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والمرکب الحنی خسرلی الله تعالی کورم درکړي خغزم درکړي گاونډیان دیم خدي یو موټر گاډه ماړه درکړي بس شکر ادا کوه بادشاہي کله ری بادشاہي کوي. دي کی اشاره دیتم دا چې د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کوه.